د بینظیر کم هنرمند پروگرام چې دی په هغې کې تاسو رجسټریشن کولی شئ او ستاسو د فیملۍ یو کس ته چې دی په دې کې به هنر زده کېږي. نو ځینې کسان وایي چې د دې د رجسټریشن کولو کومه طریقه ده او په دې کې به موږ ځان رجسټر کوو څنګه، خو د هغې نه مخکې چې دی تاسو له ځان پوه کېده پکار دي چې په دې کې تاسو کم کارونه چې دی دا زده کولی شئ. په دې کې لیکلي دي چې تاسو هوټل منیجمنټ چې دی دا پکې زده کولی شئ، آی ټي پکې زده کولی شئ، ډیجیټل سکالرز چې دی، هیلث کنسټرکشن، بیوټي سروس او فیشن اینډ ټیکسټایل. نو تاسو ته پته لګېدلې چې په دې کې هر هنر چې دی هغه به تاسو ته زده کېږي. ستاسو چې کوم هنر دي آی ټي چې ولي ده، نو په آی ټي باندې خو به تاسو پوه یئ چې انفارمیشن اینډ ټیکنالوژي چې دی په هغې کې تاسو ته کم شیزونه راځي هغه ټول سره چې دی هغه تاسو په دې کې زده کولی شئ. دغه شانتې که تاسو د ګیلکارۍ کار پکې زده کوئ، دغه شانتې نور څه پکې تاسو الکټریشن کار پکې زده کوئ، هر قسمه کار چې دی هغه په دې کې تاسو ته زده کېږي او دا به د حکومت د طرفه تاسو ته زده کېږي. اوس په سیند کې دا شروع شوی دی، نو هلته کې کلاسونه چې دي دا شروع کېږي. د دې کلاسونه چې دي هغه د 3 میاشتو نه والا د 6 میاشتو پورې دي. نو تاسو چې دغه 3 میاشتې یا 6 میاشتې ځئ د دې کلاسونو له، نو د هغې به هم تاسو له وظیفه چې ده دا به درکړی کېږي. وظیفه چې ده هغه به درکړی کېږي، د هغې روپۍ به تاسو ته میلاویږي چې دومره روپۍ ده هم به کورس پرې زده کوئ، هم به تاسو ته وظیفه چې ده دا به میلاویږي. دغه شانتې چې کله دغه کورس تاسو پوره کړئ، نو تاسو له به یو سرټیفیکیټ چې دی دا به درکړی کېږي او د هغې سره چې دی تاسو له به کار چې دی دا به هم کتلی کېږي. ځکه هغه وویلي چې موږ به 1 کروڑ کسان چې دي دا به په کار کوو. دغه شانتې په دې کې خو ما تاسو ویلي چې د فیملۍ یو کس به لګي. لکه چې کومه زنانه د دې لپاره رجسټر د بینظیر روپیالي، هغه زنانه په خپله هنر زده کولی شي. که زنانه په خپله زده کوي، ځکه د هغو هغه پکې هم شته، لکه هغو پکې ځان خپل کارونه چې دي دا پکې هم ورکړي دي چې هغه پکې هغه هم زده کولی شي. هغه زنانه د هغې خاوند یا د هغې بچی په دې کې چې دی یو کس په تاسو په دې کې دغه کوئ، کلور پکې هغه ځان له دغه کوي، نو په بچو کې یو کس یا هغو په خپله که یو کس پکې دغه کوي، خو د فیملۍ یو کس چې دی هغه به اخلي او هغه دغه رجسټریشن چې دی دا کولی شي. دغه شانتې د هغې نه وروسته چې کله تاسو ته سرټیفیکیټ میلاو شي، نو حکومت په تاسو له کار ګوري. لکه حکومت په تاسو په ملک کې چې دی دننه هم په کار کولی شي، سرکاري نوکري هم در کولی شي، یا یو په بل ځای کې هم په کار کولی شي. د هغې نه وروسته که تا وایې بهر ملک ته، نو بهر ملک چې دی هغې ته تا هم لېږلی شي او په بهر ملک کې چې دی هغه به هم تا په روزګار کوي. لکه ستا په هنر باندې چې دی تا به هلته لېږي، ستا سره چې کوم سرټیفیکیټ وي دغه سرټیفیکیټ به راسره وي او ته بهر ملک کې چې دی په هغې باندې هم مزدوري کولی شي. که تا د الکټریشن حاصل کړی، که تا د هر یو شي حاصل کړی، نو ته په هغې باندې بهر ملک چې دی هم مزدوري کولی شي. نو په هغې کې تاسو له رجسټریشن کول چې دی دا پکار دي. الان ساتھ خو په سیند کې چې دی هلته کې کلاسونه لګي، ځکه زیاتر کسان زموږ په صوبه کې دی هغو ته هم ټلیفونونه چې دی راځي، هغو پکې رجسټریشن کړی دی. نو هغو چې ورته کله ووایي چې موږ د خیبر پښتونخوا، نو هغه ټلیفون کټ کړي. نو د دې د وجې نه یې کټ کړي چې تاسو د دې لپاره اهل یئ، لکه د پروګرام دپاره اهل شوي یئ. خو زموږ په صوبه کې چې دی الان ساتھ لا نه دی شروع، خو رجسټریشن چې دی تاسو کړی دی پروګرام دپاره تاسو اهل یئ. چې کله په خیبر پښتونخوا کې شروع شي، نو بیا به تاسو په دغه پروګرام کې چې دی تاسو حصه اخیستی شئ او تاسو چې ټلیفون نه شي، نو تاسو به چې فلاني ځای ته راځئ او هلته کې تاسو کلاسونه چې دی دا اخیستی شئ. لکه هلته کې به تاسو ته طریقه چې دی ټریننګ چې دی دا به تاسو له درکوي. نو د اوس نه هم تاسو رجسټریشن چې دی دا کولی شئ، چې کوم ځایونه پکې شامل دي، نو هغه ځایونه هغه رجسټریشن چې دی تاسو کولی شئ. په رجسټریشن باندې زموږ ویډیو چې دی هغه زموږ په یوټیوب چینل کې موجود ده، معلومات سپیک یو سرچ کو، نو هلته کې زموږ ویډیو چې دی هغه تاسو کتلی شئ. خو په کراچۍ کې چې کوم پښتانه دي، په سیند کې چې کوم پښتانه دي، د هغې کسانو دپاره لازم دی چې هغه دغه چې دی رجسټریشن لازم وکړي چې تاسو هم دغه هنر چې دی دا زده کوئ.